سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. کل میاش در رمضان د مسلمانا کل میاش در رمضان د مسلمانا ځان ساتا هم د نفس او د شیطانا. شیطانانو نا کړه دی بند شوی، شیطانان کړه پکړه بند شوی. معافی غواړه الله غنی سبحانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمار اسلام عزت مند مسلمانان رو اللہ رب کائنات عز وجل مصر زما پا کامل ایمان خوشحال کا دا جمع مبارک ورځ دا ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند و بختور میاشت شروع را. اللہ تبارک و تعالی دے امت سر ډېرې مهربانۍ کړې. یو مهربانی دادا چې الله تبارک و تعالی داسې محبوب پیغمبر ورکړي چې هغه نبی خاتم النبیین پیغمبر دی. د هغه نه بعد دنیا ته راتلونکي پیغمبر نشته. الله تبارک و تعالی داسې کتاب ورکړي
چې قرآن عظیم نازل شو نور کتابونه ټول منسوخ شو. قرآن عظیم رالو نور کتابونه ټول منسوخ شو. الله تبارک و تعالی دې امت لدا سے قرآن عظیم ورکړي. بیا د الله تبارک و تعالی مهربانی دا دې امت سره چې ماہ رمضان ورکړي او بیا په دې امت باندې د الله تبارک و تعالی مهربانی دا چې په ماہ رمضان کې دوی کم یو عمل کوي، روزه ساتي، نیک عمل کوي، داغه اجر الله په خپل باندې ورکوي. الصوم لی وانا اجزی به، د روزي اجر الله تبارک و تعالی په خپل باندې ورکوي. دا دی امت سره مهربانه شوی دی. د روزدار د خلی بوی چې کم د میدین بوی را پورته کیږي او په خلی باندې غلو حال او هووزی، هاغه هوا او لوحال د خلینا وتل الله تبارک و تعالی ته د مشکو د عنبر نه زیات خواه دی. دا مهربانی دی امت سره شوی دا. او بیام داسې سلور طبقه خلق شتا چې په ماہ رمضان کې توبو نه باسي نه به الله نه معاف کوي. په ماہ رمضان کې توبو نه باسي الله یې معاف کوي نه. توبه په ماہ رمضان کې وباسي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی رنبی نمبر پہاں سلور کسانو کے چی دی پر رمضان کی پلا زانو نبخین بل بد بخن زے کم زیوی. رنبی پہاگی کے د شراب عادی چې شراب سکی، شراب جوړوي، شراب خرڅوي، دغه شراب خور انسان چې الله ته توبه وباسي په ماہ رمضان کې نه الله معاف کوي. او کو دی په ماہ رمضان کې شراب سکی نو نه روزه قبليږي او نه عبادتونه قبليږي. ځکه داس یو قبیح عمل له شراب سکل چې الله وتوي یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر. شراب او جواری کول دا یو قبیح عمل له لوی ګناه ده. الله کریم فرمای لوی ګناه ده. شرابی چې پر رمضان کی شراب سکیو دی روجی ساتي، دا روجی د الله په در باندې نه قبليږي تر سو پوره د شرابنا انکار نه وکړي، د شرابونه توبه وستلې نه وي. د شرابونه چې توبه وباسي بیا وت الله بخل کوي. او له شرابونه چې توبه وستلې نه وي نو دا غروج عبادتونه د الله په در باندې نه قبليږي. شراب نقصانی چیز دی، انسان د مال او د جان نه خلاصي. نیو شرابی دو دویم نمبر آغا کس دے چې هغه عاقل والدین وي، مور پلار عاقلی وي او مور پلار تینا ناراض وي، د هغه ترسو پوری د خپل مور پلار نه معافی او بخشش غوښتې نه وي نو تر هغې پورې د هغه روژه نه قبلېږي.
ځکه د مور پلار رضا کې د الله تبارک و تعالی رضا پرته ده. مور پلار راضي وي نو الله راضي کی. مور پلار چانه خفوي د هغه عمل د الله په در نه قبلېږي تر څو پورې مور پلار معاف کړي نه وي. په تمامو رشتو کې د ښځې او د خاوند رشته، د رور او د خور رشته، د ورواره او د تره رشته، د خورئی او د ماما رشته، په خاندان کې چې څومره رشتہ داری ده هغه د مور پلار رشتې ته نه رسي. هغه د مور پلار رشتې ته نه رسیږي ځکه د مور پلار پر رشتہ باندې الله خوشحالي. د مور پلار په حقوق ادا کولو باندې الله خوشحالي. او چې د مور پلار حق په مال کې او نقصان کې نه الله پاغي باندې ناراضه کیږي. نن سبا زمانہ کې ګورا، نن سبا دور او زمانہ ګورا، مور پلار خلق غرزولی دي. د مور پلار احترام او قدر ختم شوه. نور و غیر و غمازو پس بگرزی د مور پلار قدر ختم دی. یو پردې تور سره کور تراولی، پردې تور سره چې هغه سره نکاح شي او د هغه په د ښځې او د خاوند هغه خپل زوجیت چې کوم دی قائم او دائم شي، نو بیا مور پلار له پکې لته ورکی. د ښځې او د خاوند د خوږې رشتې نه د مور پلار رشته خوږه ده. د هغې رشتې نه د مور پلار رشته خوږه ده ځکه مور پلار دا د احترام ځای دی. مور پلار د ادب ځای دی. مور پلار د قدر او د احترام ځای دی. یو سړی وعده کړو، نو چې کله کور ته خپل زنانه راوستا، هغه زنانه ورته وی خپل ښځې چې د دې مور پلار نه ځان خلاص کړه، د آسې کور کې اوړي د مور پلار نه ځان خلاص کړه، زموږ ستا ژوند او زندگی به تیریږي. مور پلار باندې سکے هغه شامود غوند انسان او هغه پس نه پیدا. دغه لنډ ورځو کې پلار وفات شو، مور پاتې شو. پلار په خپل مرګ باندې وفات شو، مور پاتې شو. ښځې به ورته عرش پوي پلار نه خورې بېغمه شي، خو د مور نمځان بېغمه که، د مور نمځان بېغمه که. په مور باندې سکے محبت صرف زما سره کوا چې زستا ښځې مو په مور باندې سکے. هغه ته لږ صبر وکړه، مور نمځان بېغمه کوم خو لږ صبر وکړه. یو شپه کور ته رالو، ښځې ورته د ځان شیطانیانې وکړې. د مور سپکاوي بیان کو، د مور نقصانات ورته بیان کړل. سړی پتیش کې رالو، د ښځې په محبت کې رالو، لاړو د مور نه گزار پورته کو. مور یې وهلا، مور له د چا لاس ورتلی شي په گزار ورکولو باندې، مور له څوک گزار ورکولی شي؟ چا چې مور پلار ناراضه کړي دي تر قیامت پورې خوار او ذلیل وي. مور نے گزار وستا
ورته وی وزه زما د کور وزه زما په کور کې بنو سیږي ته زما خزي ته خبرې کې زما خزه خپه کوي هغه وته بچیا ما استاز لعنت سمل دی ویلې دا ما پورین خلی ما پوری تومتونه تا تړي الټا ما ته خبرې کې ما هغه ته سن دی ویلې زوی چې سحر سبا شو بهر د کلی نه بار په یو علاقه کې ولا یو جنگل جوړ کړه د دریاب په غاړه باندې او د اموري بوتلا ورته راځه زما اموري په مرګ منش پیرزو چې مړ دې کوم خرازه په دغه بهر جنگل کې اوسېګو موږ ته کور پرېږده دا سه بدبخت اولادم تیر شوی دی ها تاسو ګوره د فیسبوک په سیمه باندې ګوره یو ځای کې زوی لګي شو پلارې ملک یو ځای کې زوی لګي شو مورې مړکړه یو ځای کې زوی لګي شو پلار لګي شو معصوم لوري مړکړه زه په زه باندې دا نقصانات شروع دي د مور او پلار حقوق ادب خلکو کې ختم شوی دی بیا به ګرانی نه راځي بیا به نقصانات نه پیدا کیږي ځکه د مور پلار حقوق او ادب سره چې کوم دی ټول کار سمېږي بهر جنگل کې مور وسولا دی بوله کله سحر ته کله بوله ماښام ته د کور نه به طعام روټۍ وړوله یو ځل ورته د ښځې وي خاوند د سحر منډې مور له وهې سحر منډې وهې ماښام منډې وهې زه به راته یو اسانه طریقه وښیم د دې مور نه به د ځان خلاص کې اسانه طریقه به راته وښیم د مور نه به ځان خلاص کې وایا ښځې څه اسانه طریقه ده څه اسانه طریقه ده ووایه ورته وي ځان سره به یو چاړه یوسې معمولي ښه که معمولي ځان سره به چاړه یوسې هغه چاړه به والې د مور په مرۍ باندې به کېږې زوی بدبخته دی د ښځې په محبت کې راغلی چاړه ځان سره علي ورته وي چې کله مور حلاله کې بیا به د هغې زړه ماله روړې چې ماله د هغې زړه روړې نو بیا به زه تا سره کامل محبت کوم هله به زما سم خاوند جوړېږي که دا عمل دی وکړو بدبخت اولاد لاړ چاړې د ځان سره واخیسته هغه جونګړه کې مور حلالوي او بیا د هغې نه زړه روباسي او زړې لاس کې نیولې د خپلې ښځې له روړي د دنیا محبت په وارې آخرت کې به څه کې اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی فرمائے اف ولا تنہرہما مور پلار تو اوف قدرے اونکے مور پلار تو اوف قدرے اونکے داغی قدمون اخکلوا داغی لاسون اخپی اخکلوا داغی دا قدمون دلان دی جنت بتا تا ملاوی تا ته به د مور پلان د قدمونو لاندې جنت ملاوي د مور پلان احترام پکار دی ښځه خو چې یو دانه راولې بله به م راولې بله به م راولې بله به م راولې مور پلار پیدا کېږي مور پلار چې سترګې پټې شي دا پیدا کېږي چا چې د مور پلار محبت په زړه کې وي او مینه وسره پزله کې وي نه هغه د مور پلار نه هېرېږي د چا چې 10 کاله د مور پلار شوي 20 کاله شوي هم دا خپل مور پلار په دعا کې یادوي
معمولی تیز کړه خپل مور پلار په دعا کې یادای ولی لس کال شل کال مور پلار مخکې بل نه دي بی سره محبت او مینه ساتي بدبخت اولاد دے د مور زړی راغشته د ښځې زړه خوشحالي د مور د زړه په بدل کې د خپلې ښځې زړه خوشحالوي زړی راغشته په لار را روان دی را منډې وخي د ډېرې تادې نه په ځمکه باندې را پرېوته پیو خویدا پزمکرا پریوتو زللان دی دا مور پریوتو کله چې زل پریوتو واپس د پلاس کی را واخستو د مور د زلن ول آواز راځي بچی خو نشوي اے زما زویت پزمکرا پریوته خو نشوي څه تکلیف د تور سیدا څه ضرر د تور سیدا څه ضرر د تور سید څه تکلیف د ته ملو شو مور نشته ډانچه نشتا د مور زته ګورا چې د مور د زله ول आवाज راځي بچي خو نشوي دا د مور محبت دی دا د مور قدر دی چې خپل بچی سره یو د زله ټوټم محبت او مینا کوي وجه د دې چې د مور ډېر قدر دی د مور ډېر احترام دی د ښځې په محبت کې مور حلالول د مور زړه را پرې کول ښځې له وړل ښځه خوشحالول او بیا د زړه نه ورته آواز راځي چې بچیه خو نشوې الله څونه محبت د مور د خپل بچی سره دی څونه محبت د مور خپل بچی سره دی بچی له احساس پیدا شو چې هو مور سره ما کوم عمل کو مور د زړه نه ما ته آواز راځي آغا گنده چاړي راغستې را روان له کور ترالو ښځه په دې تمه ده چې د مور زړه به راوړي د مور زړه په لاس کې نیولې ورته وی دا زما د مور زړه تاله مې راوړو تا سره مې دومره مینه وکړه چې د مور زړه مې دله راوړو ښځه ډېره خوشحاله شوه خاون په تیش کې رالو او په ښځه باندې گزارو کو ورته وی زما مور دې ما نه خفه کړه زما د مور خفګان سره زمانه الله را ناراضه شو الله تبارک وتعالى زمانه خفه شو اوستا چرته پرېږدم د مور پلار خپل حق دی د ښځې خپل حق دی د ښځې په حقوقو باندې به د مور پلار حق نه پیمال کې د مور پلار حق به نه غورځي نه روژه قبلیږي او نه عبادتونه قبلیږي د مور پلار په رضا کې د الله رضا ده هغه عبادت خوند کوي چې مور پلار پکې رضا وي هغه روزي نیول مزه کوي چې مور پلار پکې رضا وي او دنیا کې داسې خلک هم شته چې پېشمنی د پاره مثال په تور خاون را پاسي چې پېشمنی له را پاسه دا ښځه خپل حقوق لري د خپل کور خادمه ده ستا د کور خادمه د خدمت ستا کوي په دونه پورې مه جوړېږي چې بیا د مور احترام او پلار احترام او د اقربو احترام پرېږدي خاوند د پېشمنی له پاسو چې پېشمنی له راپورته شه مخکې تیر کال خبره ده یو مولانا صاحب ته چا دا خبره راوړې وه چې صاحب پېښه وې نیمه
او خزر می طلاق ورک څنګه طلاق دی ورک یو ځلې پیش بهله پاسولم بس ما وته چې صبر وکړ ډېر ټیم پاتې دی بے پاسولم ما وی چې صبر وکړ ډېر ټیم دی تا ځان شرمولې بیا رااله چې ټیم نا وخت کېږي بیا به ته د ورځې وږي راشه پېشمني وکړه ویسته مولا درې ځله طلاق ورکړ آیا دا طلاق شوی دی که نه دی شوی مولانا صاحب هم ډېر یو لوی انسان او بزرګ سړی دی بس په دې خولې ته څپېړه ویسته چې بدبخته هغه ستا دپاره وایي چې ته پېشمني ونه کړې د ورځې به بیا تا ته تکلیف وي ښځه خو ستا د کور خادمه ده 2 غنټې مخکې هغه پاسي او ستا لپاره تیاری کوي او بیا ته پېشمني کوو هغه اخر پار کې خوراک کوي بیا چې خوراک وکړي د هغې نه بعد تاله لوښي او جامې جوړې برابروي ستا د کور خادمه ده ته په دې باندې په تیش او غصه کې راځي او دا څه شی چې ښځې له یا په دې طلاق ورکړي داسې خلک هم دنیا کې شته حضور پاک علیہ السلام فرمائی چې مور پلار ته ناراضي روزه نه قبليږي عبادتونه نه قبليږي اول به مور پلار رضا کوي چا مور پلار دنیا کې نشتا لار شه داغي قبر تکینه اغوی ته دعاو کې داغوی د پار فاتحه ولولې درود پاک ولولې حضور پاک علیہ السلام فرمای سوچ د مور پلار قبر تلال شي د مور پلار قبر ته ودرېږي دعا داغوی د پار وغواړي دومره مور پلار په قبر کې خوشحالېږي لکه په جون چې د ازوی د مور پلار ملاقات لتلی وي او محبوب فرمای د مور پلار مخ کتو ته د یو عمرې ثواب دی د مور پلار مخ ته په کتو کې د یو عمرې ثواب ملاویږي نن سبا چې عمرې لذي نو 2.5 لک روپے خرچه پې راځي او یا نصیب چې نصیب راشي عمرې له بلار شي او چې واپس راځي عمره قبول ده کو قبول نه ده دا پتم نشتا او محبوب فرمای د مور پلار مخ ته وګوره په نیک نظر باندې تا ته به د یو حج او د یو عمرې ثواب په کور کې ملاوي دا نعمت چې چا سره مور پلار نه د هغې قدر وکړي چا مور پلار نشته وفات دی قبر ته ورځه 2 رکعات نفل د هغې دپاره کوه او هغې ته ثواب وربخه چې قبر کې دنه خوشحاله چا چې مور پلار له تنګړې قدر ورکړي داسې تنګړې ورکړې مور پلار له نو اوس به هم د هغه زړه دردي چا چې سپکه خبره مور پلار ته کړې ده دا داغ تر قیامته پورې نه روکېږي حضور پاک علیہ السلام فرمائی 3 نمبر رشتہ داری کټ کون کی سړی چې د یو بل سره رشتہ داری کټ کوي ماما سره مين لګي کاکا سره مين لګي د ترزوی سره مين لګي تروړ سره مين لګي چا سره ځان لسړی مزان لجن له چا سره مين لګي محبوب فرمائی دا رشتہ داری کٹ کون کی د روز د الله پدر نه قبلی تعلق بساتی محبت بساتی مین بساتے رشتہ داری پر نہ ختموي حضور پاک علیہ السلام فرمائے سلورم نمبر آغا کس دے سلورم نمبر آغا انسان لے چې دا هغه پزل کی کینه وی د بل مسلمان سره بغض او کینه ساتي بغض او کینه د بل مسلمان سره ساتي پزل کې ځان تر تکبر په جامه ګوري
ځان تلوی ګوري او بل مسلمان تر ځان نس ان هغه د ځان سپک ګڼي دا کینهګر سړی چې دا کینه کوي او بغض ساتي په زړه کې د ده روژه د الله په در باندې نه قبلي ځکه مولا کریم وی دا بندگانان ما پیدا کړي چاته په دې باندې فوقیت نشتا چې یو سړی د رنګ سپین دی نو دا تور د هغه د رنګ تور دی دا د هغه نه کمزور دی الله وی که سپین دی ما پیدا کړی خو چې عمل صالح دی نو زما خوښ دی ابو جهل د رنګ سپینو ابو جهل درنګ سپینو درنګ پوټکی د بدن پوټکی سپینو خو زړی دن تورو زړی دن تورو د الله محبوب سره بغض او کینه و پزړه کې د الله محبوب پیغمبر نه منلو تر قیامت پورې هغه ابو جهل یادېږي هغه دنیا نه کافر تللی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ درنگ تور دے د حبشو د وطن راغلی رنگ نه تور دی خود بزل کې د حضور پاک علیہ السلام مینا محبت پرول دے د بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پورز د قیامت دا تور رنگ برا ټولیږي په جنت کې چې کومې حورانې دي د حورانو په تندو باندې به د هغه رنګ نه حال لګولی کېږي یو تور حال بدل ته لګولی کېږي هغه بلال حبشي د رنګه تور دی خو زړی سپین دی د دنیا و ما فیها ټول محبتونه یې غورځولي وو امیہ بن حلب منافق چې کله پزمکه باندې واچو پتو دو شګو د مکی معظمه باندې او د پاسه ور باندې دا غټ کی خو دے ورته وی الله منه د الله محبوب پیغمبر منه کدین انکار کې امیہ بن حلب منافق کو د دنیا دا هر سرا باندې واچے د پاس او ز پتو دو شګو باندې پروتیم د الله محبت زما د زړه نوزي زب یو احد आवाज کوم او یو به محمد आवाज کوم صلی الله علیه وسلم کینهګر سړی کینه د یو بل سره مساته زړه سپین ساته قلب المؤمن عرش الرحمن د مؤمن سړی زړه د الله تبارک وتعالى عرش دی دا ستوګ نزیری مولا کریم دی موټول دیندار کی د ماہ رمضان شریف عظیم او قدرمند میاشت شروع د برکتونو د شرافت د عزتونو د رحمتونو د اجرونو د خو خوراکونو د نعمتونو میاشت شروع ده انسان هغه دی چې دې پدی میاشت کې په الله ځان او بخي د دنیا ټول نقصانات ختم کی د دنیا ټول محبتونو مینې پریک دی او پدې کې دا خپل دفتر وګوري دا سپینې پاڼې وګوري د شب برات پشپتا ته سپین دفتر ملو شوی دی تر بل شب برات را تک پورې چې دا د نیکو اعمالو نه ډک کی چې ته ګوري چې پدې کې نیک اعمال پراته وي استغفار وایا لا اله الا الله ذکر کوا د قران عظیم تلاوت کوا یو ځل چې په محبت او په مين لا اله الا الله یو ځل الله تبارک وتعالى یو د رحمت فرشتہ پیدا کی دو ځلوي دو فرشتي پیدا شي سل ځلوي سل پیدا شي زر کرتوي زر پیدا شي یو لاک کرتوي یو لاک فرشتي پیدا شي او دغه ذاکر د پاره تر اورز د قیامت پر د الله د بخنی سوال کوي
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व औलादिही व खुलफ़ाइही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।